بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، دا د کالام نه لږ مخکې ځنګل دی، ډېر ښکلی ځنګل دی، ښکلي نښتر دي په دې کې، ښکلي ونې دي. د دې علاقې د ښکلا چې کومه وجه ده نو هغه دوه دي. یو خو دا علاقه چې ده نو انتهایي ښکلې او زبردسته ونې دي په دې کې، او بل دلته کې د ونو سره دلته کې اوبه ډېرې زیاتې دي. په دې غرونو باندې وسم واوره پرته ده، د دې وجې نه اوبه زیاتې دي. نو د یوې علاقې د ښکلا دپاره د ټولو نه اهم او ضروري څیز چې دی هغه اوبه دی، ځکه چې د اوبو سره ژوند تړلی دی. په اوبو باندې شینکۍ رازرغونېږي، په اوبو باندې انسانان چې دی نو هغه پې خپل کار او روزګار کوي. دلته کې څه سیاحان دي، د هغې سره به هم خبرې کوو، د هغې نه به تپوسونه کوو چې هغې د دې حوالې سره څه وایي. یو ملګری ولاړ دی، د هغې نه پوښتنه کوو. بای جانه نوم دې راته ووایه. زما نوم خو محب الله. محب الله خانه د کوم ځای نه راغلی؟ موږ خو د دیر نه راغلي یو او خال لقمان منلی. دلته دې څه محسوس کړل؟ دا علاقه دې خوښه شوله که نه؟ دلته چې موږ رالو دلته خو ډېر مزیدار موسم دی او موسم یخ هم دی او دلته اوبه هم ډېرې زیاتې دي، نو موږ ډېر زیات انجویمنټ وکړو او دا ډېره ښکلې علاقه ده. محب الله دا راته ووایه چې دلته کې دا کوم موسم دی لکه په اوړي کې یخني ده، ځکه چې زموږ په ځای کې اوس هم خلک نرۍ کپړې او تا هم نرۍ کپړې اچېلي او نه دی بنین شته نه دی کوټ شته دی، او دلته کې د سړي یخني کېږي. دې حوالې سره ته څه ویل غواړې؟ چونکې دا غریزه علاقه ده او دلته د اوبو مقدار هم ډېر سیوا دی، د هغې وجې نه هم یخني ده. او بل دلته چې کومه غرونه دي په هغو باندې اوس هم تاسو به کتلي چې په هغو باندې واوره پرته ده، د هغې وجې نه دلته موسم ډېر زیات یخ وي. او کالو سره دلته واوره پرته وي نو د هغې وجې نه موسم په ګرمۍ او په یخنۍ کې خو بیا ډېر زیات یخ وي، او په ګرمۍ کې چې هم وي دلته موسم ډېر زیات یخ وي، معتدل وي. نو سیاحان چې کومه دي هغه دې طرف ته راځي او دې طرف روخ کوي، نو هغه د دې اصل وجه دا ده چې دلته موسم ټیټ وي او په غرونو باندې واوره وي او هم دلته سیوی ده. محب الله دا راته ووایه، سیلانیان چې دي خو په اوړي کې داسې یخ علاقو ته ځي او ته په ژمي کې دې را پېښه کړله، دا ولې؟ بس نو دا خو زموږ یو ارزو یا تمنا وه چې کالام دی موږ چې لاړ شو کالام وینو، هغه په ژمي کې او که په اوړي کې. خو علاقه دې نه مخکې چېرته کالام ته راغلی یې که نه؟ یو پیر راغلو خو هغه شپې راغلو واپس تللو، داسې څه ګرځېدل پکې نه اوسېدل. څه دې خیال دی آینده دپاره به راځې کالام ته که نه؟ انشاءالله ویلکم یې. دلته د حکومت په نوم ستا پیغام څه دی؟ دلته مسایل او مشکلات تا خو پخپله په دې لارو رالې، د علاقې دې ولې؟ دلته خو له ټولو نه غټه او مین وجه چې کومه ده نو هغه د روډ ده، چې روډ ډېر زیات خراب دی. او نو موږ چې کومه دي MPs دي MNs دي هغو ته خاص دا ریکویسټ ورته کوو چې کوم روډ دی هغه دې صحیح کړي، په هغې باندې دې کار شروع کړی شي، نو بیا به هم خلک به په ډېر مقدار کې دلته راځي او دا به ډېر زیات ترقي وکړي. چې دغه روډ دغه شان وي نو چې د بان نه خلک راشي نو هغه به څه تصورات ولري چې دا څنګه روډ دی. او چونکې د پاکستان 69-70 سال وشو او دا صحیح نه شو او روډ تاسو پخپله ولرئ.